الذين او هغه کسان اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي هغوی ته مصیبتون یو مصیبت نو قالو هغوی وی انا لله بېشکه من مخلوق د الله تعالی یو و ان الیه راجعون او بېشکه منګه ټول الیه حاض دی الله تعالی طرف ته راجعون واپس بګرځو د شاته آیات کې الله فرمایل چې الله واستاسو باندې ازمیخ کوي مال بدن علی اولاد بدن علی بدنی تکلیف برازي الله ګوري چې دغه ټیم ستاسو د زړه سانچه کم طرف ته ده الله فرمای چې کم خلق هغه باندې د حالات راشي او بدی حالاتو کې د هغه د زړه سانچه نه بدلیږي او هغه صبر کوي دای د پاره زیره دي او په حالاتو کې چې کم خلق جزع پزا شروع کی نه آغا چې دنو آغا مقام ته نه رسی کم مقام ته چې صابرین رسی اوس الله وی دا صابرین سوق تی الذین اذا اصابتهم مصیبه کله چې دایته یو مصیبت راورسیږي مال تلل بدنی نقصان راغی جانی نقصان راغی اولاد وغیرہ مړ شو نو دی وی انا لله ولی چې څوک تی جدا شي پلار مړ شو زوی مړ شو یو سوچدار دی چې یاره دی خو زمونږ نه لړ زمونږ نه بیل شو همیشه د پاره جدا شو او خدای خبر بیا و زمونږ د سره ملاقات وی نه بوي نه الله وای چې دی وای د الله نیکان بندگان انا لله موږ ټول د الله یو موږ د الله مخلوق یو او یو دی نه تللی و ان الیه راجعون موږ ورپسې هم تلونکي یو د هغوی دا پرواني د صابرین هغوی کلک اوسي هغوی چې کوم دی نو د زړه سانچه د هغوی نه بدلیږي هغه اردائی هغه شاعر وہی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹا جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑی شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا هغه وہی کلندر سڑے د په حالات پروا نی نه د باندې حالات د تسوي ولی د زما الله سره لګېدل دي انو الله دې موږ ته دقه سي تاسو ته کلندري مزاج راکړي چې زموږ د زړه سانچه د الله تعالی طرف ته ښه الله فرمای اولئک دا کسان علیهم په دایمانه صلوات دایمانه ظاهری رحمتونه دي من ربهم د جانب د رب د دینا ورحمت او عمومی رحمتونه دي باطنی رحمتونه دي د صلات ظاهری رحمت او رحمتن باطنی رحمت یا صلوات خصوصی رحمتونه حضرت تانی سے وی او ورحمت عمومی رحمتونه و اولئک دا کسان هم المهتدون هم دی په هدایت معنی دي دا چې کوم صبر وکړه الله وی دی خلکو د پاره ظاهری رحمت ته او باطنی رحمت ته ګورئ جی رضا علی القضاء دا ډېر لوړ مقام دی چې یو انسان د الله په کړو باندې راضي وي چې الله د سره څه معامله کوي د په هغې باندې راضي دی بچ سدي ماشاء الله کان څه چې الله غواړي هغه کیږي وما لم یشاء لم یکن او چې الله نه غواړي هیڅ نه کیږي زموږ دا تصور پکار دی الله چې دا سدي دا ستا د طرف نه دي او په هغې باندې موږ ته رضا پکار ده چر جزع پزع نه ده پکار که په موږ یو تکلیف راشي
دا تصور پکار دی چې موږ د دې نه د ډېر تکلیف مستحق یو. زموږ اعمال ډېر ګنده دي، دا هېڅ شی نه دی د هغې مخې ته. او که انعامات راځي نو د الله شکر به وباسو. هر سړي ته خپل ځان معلوم دی زموږ څه عمل دی او موږ څه یو. ګورئ جي وی پلان کې عمل وکړه نو دوره لکه نیکای، دا وکړه دوره لکه نیکای. تا ته دا پته شته چې ستا د جسم دا یو عضو دا یو سترګه واله د دې یو انسان ته د پوره سترګه بدلی، تا ته پته د هغې څه قیمت دی؟ ملاویږي چېرته؟ او چې بیا یې ته بدلی څومره لوی قیمت دی. دا زړه دی، زړه داسې ډېر اعضا دي د هغې په لکونو او بعضې په کروړونو باندې علاج کېږي. او ما تا ته الله خیراتي را کړي دي، ما تا سره حساب نشته دی. او د 50 او شپېتو د 40 او د 30 کالو نه هغه اعضا استعمالو د الله د نعمتونو. زموږ د عبادتونه د ټول عمر چې راغونډ کړي دا د الله تعالی د یو نعمت بدله کېدی شي؟ انو دا ټول څه چې دي د الله نه دي. واولئک هم المهتدون. ان الصفا بشک صفا ډیرای چې دا والمروه او مروه ډیرای چې دا من شعائر الله، دا د شعائر د علامو د دین د الله تعالی نه ده. فمن حج البیت پس هغه چا چې حج وکړه د بیت الله او اعتمر یا عمره وکړه نو فلا جناح علیه نشته څه حرج په هغه باندې ان یطوف بهما دا چې دی دواړه طواف وکړي، ان یطوف دا چې طواف دی وکړي بهما په میانځ د دې دواړو کې. ومن تطوع چا چې سیوا والی وکړه په نیکای کې خیرن دا بهتر دی د پاره د هغه. نو فإن الله یا ومن تطوع خیرا چا چې سیوا والی وکړه خیرن په نیکای کې نو فإن الله پس بېشک الله تعالی شاکرون قدردان دی علیم دی په نیتونو د هغه ایمانې. ابراهیم علیه السلام شاته دعا کړې ده که نه وارنا مناسکنا، الله موږ ته مناسک د حج وښې. دا هغه مناسک د حج هغه دعا ده چې ان الصفا والمروه من شعائر الله. الله دې موږ تاسو حرمینو ته بار بار بوځي. پرون مې د طریقه خولې وه ښه، دغه طریقه کوئ ډېر زر به دی انشاءالله تعالی. نو چې هلته ورشو که خیري نو سړی چې هلته عمرې له ورشي که حج له ورشي طواف وکړي. طواف وچه کړي دي نو چې وچه کړي ووې نو پس د هغې نه به راځي سعی به کوي صفا مروه ته به دی. دا چې دی دغه دی دا مطاب دی، مطاب د دې غاړې ته صفا مروه ده. نو اول به ورشي صفا ډېری دې غاړې ته ده، دې غاړې ته مروه ډېری ده. او دا هغه ځایونه دي چې حاجري بیبي دغلته هغه منډې وولې. اسماعیل علیه السلام د لوږې تندې نه په استقرار دی، حاجره بیبي ډېره پریشانه ده، دې خوا منډې وی دې خوا منډې وی، څوک نشته لږ دک سهارا ده چېرې به دې ډېری وخېږي که څوک یې ولیدل د چا نه څه امداد وغواړي. هغه عمل د هغې هغه د الله خوښ شو او هغه باقاعده د حج یو رکن وګرځو، د عمرې یو رکن وګرځېده. نو صفا ډېری ته به وخېږي نه دی نه یو چکر بیا راشي 2 چکر داسې به 2 چکرې وې. نو الله وایي دا صفا مروه دا د اعلامو د دین د الله تعالی نه، دا د شعائرو نه ده. شعائر دا د شعیري جمع ده، شعیره نښې ته وایي. ګوره د هر چا خپله نښه یي که نه، د هرې پاټۍ خپله جنډۍ دا شعیره ده. د هرې دغه د هر ډیپارټمنټ مثلا د پولیس یو شانتي کپړي، د پوج بل شانتي، د نیوي بل شانتي، دا د هغې شعیره ده. انو شعائر د دین د الله تعالی څه دي؟ امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وی په شعائرو کې په لومبي درجه باندې دا کتاب الله دی، د الله کتاب، دا د الله تعالی د شعائرو نه دی د دین. دویم رسول الله دی او دریم دا خانه کعبه ده او څلورم
د الصلاه مز ده. دا څلور د شعائر د الله تعالی اصول دي. د دین علاوه هغه شعائر پرو دي، لکه حدیث کې راځي عباد الله اذا رؤوا ذکر الله، د الله بندگان هغه به کومي چې ته وګورې تا الله را یاد شي. څنګه الله را یاد شي؟ ګوره د الله بنده به هغه چې ته د هغه په مجلس کې کېناستې، ته د هغه په درس کې کېناستې، ته په هغه بیان کې کېناستې، ستا په زړه کې دا رال ګوره دا عمل خو زه غلط کوم، دا ګناه دی، دا پرېښودل پکار دی. دا عمل نیک دی، دا خو زه نه کوم، دا کول پکار دی. که چېرې ستا په زړه کې دا جذبه راوچتېږي نو معنا دا ده دې تا خدای سره لګوي، دا خدایي سړی دی. او که نه ته کېناستې او په ذهن کې نور راځي، یا غیبت سیوا کېږي یا د بغض سیوا کېږي چا سره، نو معنا دا شوه دا بیا ټایټل موږ د دین استعمالو، مقصود زموږ بیا بل څه دی. الله دې موږ د دین وساتي. ډېر کاره ته جي موږ ظاهري اولیاء او شان ته جوړه کړي. زموږ ظاهري خبرې دا چې موږ خلک دین ته رابلو، پکې نه هغه موږ خپل ذات ته رابلو، موږ دین ته نه رابلو. دا ډېر د نقصان خبره ده. دیس از منګه دی خود پسندای، دی عجب، دی انانیت چې ټوله دنیا دې ما ته راغونډوي، انو دی موږ تباه کړو. الله دې موږ د دین وساتي. نو صفا مروه د شاعر فمن حج البیت او اعتمر، الله وایي چا چې حج د بیت الله وکړه یا عمره وکړه، عمره کوي نو فلا جناح علیه ان یطوف بهما. اصل کې خبره دا وه چې په جاهلیت په دور کې د رسول الله د راتلو نه مخکې په صفا او په مروه ډیرای باندې دو بوتان پراتو، مشرکان ویښي وو، شرک وکړه مشرکانو، نو ای به د هغه بوتانو نه تاوېدل را تاوېدل. نو د صحابه په ذهن کې دا خبر راتله چې دا موږ د صفا او د مروه ډیرای دا سعی کوو، چېرته دا د هغه مشرکانو مشابهت خو نه دی. الله د هغې جواب راوړ چې نه، تاسو د مشرکانو په مشابهت کې نه یې لګیا، بلکې دا د حاجري بیبیات دی، دا د حج او د عمرې رکن دی، دا به تاسو کوئ. فلا جناح علیه. که چېرې داسې خبره وه انو بیا به قرآن مجید دا حکم داسې نه لګو، بل شانتې پې لګو. عایشې بیبي نه داسې تپوس شوی هم و چېرې دا خو جایز دی، جایز نه دی، واجب دی سعی کول د صفا مروه. او دلیل پې وایي دا آیات به بیا داسې چې فلا جناح علیه الا یطوف بهما، چې دا دواړه طواف ونه کړي، د دواړو څه پروا نشته دی. ومن تطوع خیرا، چا چې سیوا والی وکړه په اطاعت د الله تعالی کې، فان الله شاکر علیم، الله قدردان دی او علیم دی په نیتونو باندې. ښه په دا سبق په دوره ووامه، څه ملګري راغلي دي نو بس یو ځل وام درته دعا کوو. الذین، الله وایي هغه کسان اذا اصابتهم هر کله چې ورسي هغوی ته مصیبت، یو مصیبت، نو قالو دی وایي انا لله، بېشکه موږ مخلوق د الله تعالی یو، و ان الیه، او بېشکه خاص دی الله تعالی طرف ته راجعون، موږ ټول به واپس شو. اولئک دا کسان علیهم په دی باندې صلوات، دی باندې ظاهري رحمتونه دي، من ربهم د جانب د رب د دینا، و رحمت باطني رحمتونه دي، و اولئک دا کسان هم المهتدون، هم دی په هدایت باندې دي. ان الصفا، بېشکه صفا ډېری او مروه ډېری، من شعائر الله، دا د علامو د دین د الله تعالی نه ده. فمن حج البیت، پس هغه چا چې حج وکړه د بیت الله، او اعتمر یا عمره وکړه، فلا جناح علیه، نو نشته حرج په هغه باندې ان یطوف بهما، چې طواف وکړي په میانځ د دې دواړو کې. ومن تطوع خیرا، چا چې سیوا والی وکړه په نیکۍ کې، نو فان الله، پس بېشک الله تعالی شاکر قدردان دی او علیم دی. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټول نه راضي شي، الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای تقصیرات معاف کړي، الله موږ ته کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت، خپل معرفت، خپل عظمت راکړي. موږ ټولو نه هر هغه کار والې خدای په کوم چې راضي کېږي
په کوم کارونو چې ناراضه کې خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله د درزا څومره شرکا دي الله دې ته دارین خوشحالی ورکړي. څومره دا مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچوي. څومره معصومان دي خدای دې ټول عالمان با عمله کړي. الله زموږ د ټول نه راضي شي. زموږ د طالبان وروڼه خدای دې سینې علومو ته کولاو کړي. الله دا د دین خادمان کې دنیا د دې خادمه کې الله زموږ د ټول نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. سوره واقعه وایي تاسو ښه